Class 10th Biology Chapter 5 Reproduction دا lecture 1 دی او total lecture چې کوم دی دا په شپږ lecture باندې مشتمل دی نو life مونږ سره چې کوم دی نو set of character that differ between living and non-living things is known as life د خصوصیاتو مجموعه چې دا جاندار او بیجان ترمنځ فرق راولي نو هغه تمام خصوصیات life وایي نو په لایف کې مختلف خصوصیاتو کې یو ډایجیشن دی اسکریشن دی ریسپایریشن دی لوکوموشن دی او یو پکې ریپروډکشن دی نو ریپروډکشن دا موږ سره بیسیک پارت اف لایف دا د زندګۍ چې کوم دی بنیادی حصہ ده او ریپروډکشن چې کوم دی د دې د وجې نه موږ سره د کنټینیوټي اف لایف کیږي یا د یو ارګانیزم نسل برقرار پاتې کیږي اوس دا ریپروډکشن چې کوم دی نو په تمام ارګانیزم کې کیږي کاغه پلانټس دی که انیمل دی که فنجای ده پروټیسټ دی پروکیریاټک مونیرا ده په تمام چې څومره ارګانیزمز دي نو په ټولو کې چې کوم دی ریپروډکشن کیږي دا ریپروډکشن د دې انټروډکشن دا دی چې دا موږ سره بیسیک پراپرټیز اف ان لیوینګ ارګانیزم د تمام ارګانیزم بنیادی د زندګۍ حصہ ده که یو ارګانیزم ریپروډکشن نه کوي نو د هغه به نسل چې کوم دی د ارث سرفیس نه ختم شي نو نسل برقرار ساتل دا د ریپروډکشن چې کوم دی فنکشن دی اوس د کنټینیوټي اف کائنډ یعنی نسل برقرار ساتل پلانټس او انیملز دی کې د ریپروډکشن ډیفرنٹ میکانیزم دی یا ډیفرنٹ سیسټمز دی او دی کې کوم دی موږ سره د ریپروډکشن په ذریعه سره ټرانسمیشن اف جینیټک مټیریل کیږي دا د یو جنریشن نه بل جنریشن ته اوس دا جینیټک مټیریل چې کوم کریکټر دی چې هغه د پیرنټس نه آفسپرینګ ته راځي نو هغې ته انهیریټنس وایي تمام کریکټر بیا په هغه انهیریټنس کې چې کوم کریکټر د پیرنټس او د آفسپرینګ ترمنځ یو شانتي لکه د انسان بچي دي نو د انسان په شانتي وي دوه لاسونه دوه خپې دوه سترګې دوه غوږونه وغیره نو دې ته بیا ویل کېږي هیریډیټي خو بیا هم د مور او پلار نه چې کوم دی بچو کې فرق وي یا رنګ کې یا سترګو رنګ کې یا نور باډي سایز وغیره کې نو دې ته بیا ویل کېږي از نون ایز ویریشن نو غټ موږ سره چې کوم ورډ دی نو هغه دراصل انهیریټنس دی چې هغه تمام قسمه کریکټر هغه د پیرنټس نه راتلل آفسپرینګ ته نو دې ته انهیریټنس وایي او بیا د پیرنټس نه چې یو شان کریکټر هغه د آفسپرینګ کې موجود وي نو هغې ته بیا وایي کې هیریډیټي او چې کله موږ سره کریکټر د پیرنټس نه راشي آفسپرینګ ته خو په هغې کې لږ ډېر چینجز وي نو هغه چینجز ته بیا وایي کې ویریشن نو دا انهیریټنس موږ سره په دوه طریقو سره یعنی انهیریټنس چې کوم کریکټر انهیریټډ شو نو هغې کې دوه قسمه دي یو هیریډیټي کریکټر دی او دویم چې کوم دی نو هغه موږ سره ویریشن دی بیا ټایپس اف ریپروډکشن د ریپروډکشن چې کوم ټایپس دي نو هغه دوه دي یو ته سیکشوال ریپروډکشن وایي او بل ته اسیکشوال ریپروډکشن وایي دا اسیکشوال ریپروډکشن دا د پیرنټس نه آفسپرینګ ته چې کوم دی کریکټر راځي خو په دې کې چې کوم دی نو ګیمیټس فارمیشن نه کیږي یعنی دې کې سپرم یا ایگ فارمیشن یا په پلانټس کې چې کوم دی نو اوویول ورسره پولن ګرین د دې فارمیشن نه کیږي په پلانټس کې پولن ګرین د میل 6 ګیمیټ دی او اوویول پکې چې کوم دی فیمیل 6 ګیمیټ دی او په انیملز کې سپرم چې کوم دی میل 6 ګیمیټ دی او ایگ پکې چې کوم دی نو د فیمیل 6 ګیمیټ دی او ګیمیټ موږ سره هپلایډ وي دا یو بل سره فیوز شي ډیپلایډ جوړي خو په اسیکشوال ریپروډکشن کې ګیمیټ فارمیشن نه کیږي نو د اسیکشوال ریپروډکشن کې صرف یو پیرنټس پکې انوالو وي او دا پیرنټس چې کوم ایگزیکټ کاپی دي هغه جوړ شي د آفسپرینګ یعنی ډاټر چې کوم دی نو دا غنه ایگزیکټلی اک شانتي جوړ شي اوس د ډایګرام کې چې کوم دی تاسو ګورئ نو دا موږ سره پیرنټ دی دا پیرنټ سیل چې کوم دی نو د اول نه نیوکلیس ډیوایډ شوی د یو نه دوه شوي دي بیا د نیوکلیس نه بعد د سایټوپلازم چې کوم سیل ممبرین دا راغونډ شوی سایټوپلازم طرف ته او دا سایټوپلازم هم ډیوایډ کړی دی نو د یو سیل نه چې کوم دی موږ سره په ریزلټ کې څو سیل جوړ شي دوه سیل جوړ شي خو دا هم ایگزیکټلی اک شانتي دي چې څنګه ردي دا پیرنټ سیل دی
دا ډاټر سیل ایگزیکټلی اک شان دي چې څنګه پیرنٹ سیل دی نو دې ته چې کوم دي سوی کی دیس از نون ایز asexual reproduction دیم چې کوم سیکشوال ریپروډکشن دی نو په سیکشوال ریپروډکشن کې دوه پیرنټس انوالو وي او پای کې کوم دی گیمیټ یا سیکس سیل جوړي نو د میل چې کوم گیمیټ یا سیکس سیل جوړیږي نو هغه ته میل گیمیټ وي او د فیمیل چې کوم گیمیټ یا سیکس سیل جوړیږي ته فیمیل گیمیټ وي اوس لکه دا د هیومن د ډایګرام کو غره دا هیومن فیمیل د دې باډي کې چې کوم دی نو ایکس سیل جوړ شوی دی دا میل له د باډي کې سپرم جوړ شوی دی نو دا ایکس سیل او دا سپرم دا موږ سره دراصل گیمیټ دی یا وته سیکس سیل وي بیا دا ایکس سپرم او سره ایک سپرم کمباین شي فرټیلایزیشن کړي دا فرټیلایزیشن نه سنگل سیل جوړ شي چې ته زایګوټ وي اوس د زایګوټ چې کوم سایټوپلازم دی نو پای کې دا خوبي ده چې کله هغه سایټوپلازم ډیفلایډ شي یعنی ایکس سیل له دغه سایټوپلازم هپلایډ دی 23 نمبر کروموسوم دی پکې دا شانت سپرم کې 23 کروموسوم دی خو چې کله ایکس سیل سره سپرم کمباین شي نو د ایکس سیل کروموسوم نمبر د 23 په ځای باندې 46 شي نو چې کله موږ سره د ایکس سیل دغه سایټوپلازم ډیپلایډ شي نیوکلیس پکې ډیپلایډ شي نو هغه کې سایټوپلازم کې داسې مالیکول موجود دي چې دای په وجه باندې سیل ډیویژن شروع کی او دغه زایګوټ چې کوم سیل سنگل سیل ری ډیوایډ کیږي ری ډیوایډ کیږي او اخر کې موږ سره فارمیشن اپ ایمبریو یا فارمیشن اپ بیبي وشي نو دې قسمه ریپروډکشن چې پای کې دوه پیرنټس انوالو دي او دا غینه گیمیټ فارمیشن کیږي او دا گیمیټ فارمیشن نه بعد چې کنه په ریزلټ کې موږ سره ینګ بیبي فارمیشن کیږي نو دې د ویل کې از نون ایز ا سیکشوال ریپروډکشن نو سیکشوال ریپروډکشن په پلانټس کې مشته او سیکشوال ریپروډکشن په انیملز کې هم شته بیا موږ سره چې کوم asexual reproduction دی په یونیسیلولر ارګانیزم یا پلانټس کې نو په دا asexual reproduction already موږ ډیفینیشن وکړو چې دا موږ سره په سنگل پیرنټس نه آفسپرینګ جوړېدل د یو پیرنټ نه چې کوم دی نو آفسپرینګ جوړېدل او د کې دوه پیرنټس انوالو نه وي د کې سنگل پیرنټ انوالو وي نو په دې وجه باندې کې گیمیټ فارمیشن نه کیږي ډایرکټلی چې کوم دی نو د یو باډي نه نور دو باډي فارمیشن کیږي او دا یونیسیلولر چې کوم موږ سره ارګانیزم دی نو پای کې موږ سره کوم asexual reproduction کیږي نو یو باینری پیشن دی باینری پیشن دا هغه پروسس دی چې پای کې پیرنٹ ارګانیزم ډایرکټلی ډیوایډ شي او دا غینه چې کوم دی نو دوا ارګانیزم جوړ شي نو باینری پیشن موږ سره کیږي په یوګرینا کې په امیبا کې کلیموډوموناس کې بیکټیریا کې او په بیکټیریا کې چې کله دا پروسس کیږي نو اول نه ډي ان اے د یو نه دوه شي یعنی یو ډي ان اے په ځای باندې دوه ډي ان اے شي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو هغه سیل وال او سیل ممبرین هغه د سیل میډین درمیان طرف ته چې کوم دی مومنټ شروع کی یو بل سره فیوز شي او یو سیل په دوه سیل کې ډیوایډ کی یعنی دا ډایګرام ته وګورئ نو په دې ډایګرام کې چې کوم دی نو په دې فرست سټپ کې دا د بیکټیریا چې کوم دی باینری پیشن دی په دې فرست سټپ کې ډي ان اے ریپلیکیټ شوی دا ډي ان اے د یو په ځای باندې 100 ډي ان اے ته کنورټ شوی دوه ته دا دوه د ډي ان اے یو دا او یو دا بیا په دې سیکنډ سټپ کې چې کوم دی نو موږ سره دا سیل الانګیټ شوی دی او دا ډي ان اے یو پول ته تللی دا او بل ډي ان اے چې کوم دی بل پول ته تللی دا بیا په تھرد سټپ کې چې کوم دی نو دا سیل ممبرین او سیل والے موومېنټ شروع کړی دی په دې میډین فالټ باندې دنه سایډ ته داسې بیا په دې فور سټپ کې چې کوم دی نو دا پاس طرف نه چې کوم سیل ممبرین او دې طرف نه چې کوم سیل ممبرین دا یو بل سره پیوز شوی دا یعنی دې سایډ والا کوم دا سیل ممبرین او دا سیل ممبرین دا دواړه یو بل سره په دې پوینټ باندې پیوز شو یو ځای شو او د پیوز نه بعد چې کوم دی نو موږ سره په دې فور سټپ کې دا سیل د یو بل نه مکمل سپریټ شوي دي او د یو په ځای باندې دوه سیل فارمیشن شوي دي نو ډاټر سیل فارمیشن شوی دی په دې فور سټپ کې نو اوس د دې یو سیل نه دا سیدا ګوره دوه سیل جوړ شوي دي نو په دې کې سټپس دي لومبی ډي ان اے دوه شوي بیا ورپسې چې کوم سټپ دی نو هغې کې چې کوم دی نو سایټوپلازم چې کوم دی د یو بل نه دوه شوي دي او چې کله سایټوپلازم دوه شو نو د هغې په رزلټ کې د یو سیل په ځای باندې موږ سره دوه سیل جوړ شي او دې خبر ته باینري پیشن وایي دا شانتي باینري پیشن په یوکریاټس کې کیږي په پروټیسټ کې پروټیسټ دراصل ترش کین کینګډم ته وایي
هغه کینګډم پنځه کینګډم سیستم دی. نو په کې یو انیمالیا ده، پلانټای ده، پنجای ده، مونیرا ده او پروټیسټ دی. پروټیسټ هغه کینګډم دی چې دې کې تمام هغه ارګانیزم شامل دي چې هغه په نور کینګډم کې سمې نه خوري. یعنی یو داسې ارګانیزم چې پای کې څه خوبه پکې د انیمل دی او څه خوبه پکې د پلانټ دی. نو هغه نه په انیمل کینګډم کې اچولې، نه په پلانټ کینګډم کې اچولې، بلکې هغه په کم کینګډم کې اچولې دی، په پروټیسټ کې. نو پروټیسټ دراصل ترش کین کینګډم وای، ګودام ورته وای. یعنی تمام چې څومره کینګډم کې یو ارګانیزم سمې نه خوري، نو هغه ارګانیزم یې اچولې دی په پروټیسټ کې. اوس دا امیبا ده. نو امیبا په سټپ کې چې کوم دی د دې د نیوکلیس دا یو نیوکلیس دلته کې دا نیوکلیس دوه شوي دي. بیا د دې د سایټوپلازم په دې دریم سټپ کې د یو بل نه دوه شوي دي، او په څلورم سټپ کې چې کوم دی د یو امیبا سیل په ځای باندې څو امیبا سیل جوړ شي؟ دوه. نو دې ته کې باینري پیشن. بلې ملټیپل پیشن. ملټیپل پیشن په سنگل سیل کې مینی سیلز جوړېدل، او دا موږ سره په عام طور باندې په یونیسیلر ارګانیزم کې الاغه کیږي چې کله یونیسیلر ارګانیزم هغه مخامخ شي انپیوربل کنډیشن ته. نو پیوربل کنډیشن دا ارګانیزم د پاره سره نو چې داغه لپاره پی ایچ نارمل وي، ټمپریچر ورته نارمل وي، فود ورته نارمل وي، داغه نه چې کم اسکریټری میټیریل به روزي چې هغه ته مکمل لرکیږي هغه ورته نارملی. نو دې تمام کنډیشن ته پیوربل کنډیشن وي. او چې کله کنډیشن ان پیوربل وي، نو دا چې کوم یونیسیلر ارګانیزم دی د خپل باډي نه ګیر چاپیر یو لیر ته وکي، هغه ته وي سیست. په هغه سیست لیر کې د دې باډي مکمل محفوظ وي. او په هغه سیست کې دننه دا سیل چې کوم نیوکلیس دی هغه ډیوایډ شي، بیا د سیل د نیوکلیس نه بعد د هغې سایټوپلازم ډیوایډ شي. او چې کله کنډیشن د ان پیوربل نه پیوربل شي، واپسې کې نارمل ته راشي، نو هغه سیست مات شي، او د هغه سیټ نه چې کوم دی نو د یو سیل په ځای باندې مینی سیل بهر روزي، او دې خبر ته وایي کې از نون ایز ملټیپل پیشن. یعنی دا شایزوزان چې کوم دی دا یو پلازموډیم دی. نو دې پلازموډیم کې چې کوم دی نو دا د سنگل نیوکلیس دی، دې نه سیسټ ګیر چاپیر دا فارمیشن شوی دی، او دې سیسټ کې دننه چې کوم دی نو بیا دا یو نیوکلیس په ځای باندې دا د لارج نمبر زیات تعداد کې نیوکلیس جوړ شوي دي. او چې سم ډیر شي نیوکلیس جوړ شي، د نیوکلیس نه بعد بیا چې کوم دی هر نیوکلیس نه تو شوی دی سایټوپلازم په دې سیسټ کې دننه، او چې هر یو نه ځان ته سایټوپلازم تو شوی، نو هر یو نیوکلیس ځان ته سیل ته کنورټ شوی دی. او چې کله کنډیشن فیوریبل شو، نو هغه سیسټ مات شو، او د هغې نه چې کوم دی په لارج نمبر کې سیلز بهر ووته، او دې خبر ته وایي کې از نون ایز ملټیپل پیشن. نو دا موږ سره اګزامپل دی د ملټیپل پیشن. بلې بډینګ. بډینګ چې کوم دی نو دا یو آوت ګروت سړګه راوتل په پیرنټس باندې، او هغه سړګه چې کوم دی نو بیا ایته بډ وي، او هغه بډ چې کوم دی غټېدل، او د هغې نه ځان ته بیا یو پلانټ یا یو انیمل جوړېدل. نو دا بډ موږ سره په پنجای کې په ییسټ کې کیږي، او ییسټ دا یونیسیلر پنجای ده، او دا چې کوم دی موږ سره عام اوړه خمبیره کوي. نو دا چې کوم موږ سره خلک اوړه واغږي او بیا یې کېږدي لږ ساعت پس چې کوم دی نو هغه خمبیره شوي، دا د ییسټ د وجې نه. دویم دا چې کوم مختلف قسم ته د غنم دانې یا انګور یا بل سیس چې کوم دی خلک پرمنټډ کی یعنی ګندی کی کیک دی، او هغه ګله سړه ته کنورټ شي، د هغې نه پس چې کوم دی د هغې نه بیا شراب جوړ شي. نو دا ترېنه څوک جوړوي؟ یو بیکټیریا او بل ییسټ. د هغه شانتې د هغه نه د عام پیو نه ماسته جوړېدل، نو دا موږ سره څوک کوي؟ ییسټ کوي. نو ییسټ موږ سره په عام کامن چې کوم لایف دی نو دې کې د دې استعمال زیات دی، او ییسټ په خپله پنجای دی، او پنجای کې دی یونیسیلر دی، په سنگل سیل باندې مشتمل دی. اوس د ډایګرام کې دا ییسټ ورکړی دی، دا د ییسټ چې کوم دی یو میچور سیل دی. بیا د ییسټ د میچور سیل نه دی کې وړي کونده کې بډ جوړ شوی دی، هغه بډ چې کوم دی بیا انلارج شوی غټ شوی دی، او بیا هغه بډ ته چې کوم دی نو دا نیوکلیس بیا ډیوایډ شوی دی د میچور سیل، او د هغې نه یو نیوکلیس راغلی بډ ته، او هغه بډ چې کوم دی ځان ته بیا یو سیل ته یا یو ارګانیزم ته کنورټ شوی، ځان ته یو ییسټ جوړ شوی دی. نو دې طریقې سره د ییسټ چې کوم دی نو هغه تعداد سیوا کېدل، دې ته چې کوم دی ویل کېږي بډینګ. دا بل اگزامپل دا ډایګرام کې چې ورکړی دی نو دا دراصل هایډرا ده. هایډرا په خپله سیلنټریټ ده. سیلنټریټ چې کوم دی نو دې ته نایډوبلاست سیل پکې موجود وي.
او دا موږ سره د هایډرا کې چې کوم دی نو د دې کې دا بډ اپیر شوی دی. هغه بډ چې کوم دی نو د هایډرا سټرکچر جوړېدل شروع شي د هغه بډ نه، بیا هغه لږ د امیچور نه میچور ته کنورټ شوی او د دې کې بیا دا ډیټیچ شوی دی، د هایډرا نه جدا شوی دی دا بډ. نو چې ځان ته جدا شوی دی ځان ته یو هایډرا ته کنورټ شوی، نو د یو هایډرا نه موږ سره د بډینګ په ذریعه سره څو هایډرا جوړ شو؟ دوه هایډرا جوړ شو. نو دې پروسس ته کېږي نون ایز ا بډینګ. بډینګ په پلانټس کې هم کېږي، لکه دې ډایګرام ته وګورئ نو دې کې دا لیپ دی، دې باندې دا چې کوم دی بډ موجود دی او دا بډ چې کوم دی ځان ته یو پلانټ ته کنورټ شوی دی. او دا موږ سره چې کوم پلانټ کې د هغې لیپ باندې بډ موجود وي نو هغه پلانټ نه چې کله لیپ ځمکې ته راپریوځي او په ځمکه باندې هغه لیپ پرته وي نو په هغه دوران کې هغه خپل بډ چې کوم دی نو جدا ځان ته پلانټ ته کنورټ کړي او هغه ځمکه باندې چې کوم دی نو هغه لیپ نه ملټیپل پلانټس جوړ شي. دا اوس موږ سره یو بل پلانټ دی، د دې پلانټ چې کوم په ګراوند یعنی په ځمکه باندې چې کوم د سټیم حصه داسې روانه ده او ځمکې سره ټچ ده نو هغې ته سټولان وایي. دغه سټولان چې کوم دی نو دې باندې دې کې نوډ اپیر شوی دی، هغه نوډ نه بډ جوړ شوی او هغه بډ ځان ته بیا پلانټ ته کنورټ شي. او دا اخره کې چې کوم دی د دې نه په دې پوینټ باندې چې کله دغه بډ ډیولپ شي نو دې پوینټ باندې د دې نه ډیټیچ شي. نو چې دا ډیټیچ شي جدا شي نو دا ځان ته پلانټ وي او دا بډ ځان ته جدا بیا پلانټ وي. بل سپور فارمیشن. دا سپور فارمیشن چې کوم دی نو موږ سره پر برډ مولډ کې کیږي. دا روټۍ چې خلک کیدي نو یو ورځ دوه پسې وګورئ پشم کړي، دا چې کوم شین پشم یې کړی دا دراصل پنجای ده او د پنجای کې دا رایزوپس دی او د رایزوپس ته برډ مولډ هم ویل کیږي. اوس دغه چې کوم پنجای د روټۍ د پاسه جوړه شوې ده، کومه روټۍ پشمنه شوې ده تاسو ټک ورکړئ نو دې نه بور غونده کې دوړېږي. دې نه چې کوم دا بور ښکته دوړېږي دراصل دا سپورس دي او دا سپورس چې کوم دی دا په دې پنجای باندې جوړ شوي دي. اوس دا چې کوم دی باندې دا سپورس جوړ شوي دي نو دا موږ سره د دې دا چې کوم دا سټرکچر دی دې پورې دې ته سپورنجیوپور وایي. دا دغه رایزوپس چې کوم دی د هغې سټیم په شانتي یو سټرکچر دی ته رایزو سپورنجیوپور وایي. د سپورنجیوپور په اینډ کې چې کوم دی کې دا سرکولر سټرکچر جوړ شوی دی ته سپورنجیم وایي او په دې سپورنجیم کې دننه چې کوم دی نو لارج نمبر آف سمال سپورس فارمیشن شوي دي. او دا چې کوم پارټ دی نو دا دې ته چې کوم دی نو سپورټ ورکوي د سپورنجیوپور او سپورنجیم ته. او دا چې کوم پارټ دی نو دې ته های پی او های پی چې کوم دی ته پر ډیفرنٹ فوډ مالیکول ابزارب کوي. بیا دا سپورنجیم چې کوم دی دا مات شي او دې نه دا سپورز بهر راوځي. نو په سپورنجیم یا سپور فارمیشن کې دوه سټیپه دي. یو په سپورنجیم کې سپور جوړېدل او د هغې نه سپور بهر راوتل، دا لومبی سټیپ دی. او دویم سټیپ چې کوم دا سپور بهر ووتل نو دا بیا خورېدل ډسپرس کېدل، نو دا دویم سټیپ دی. نو د دې دا چې کوم سپور دي د دې په ذریعې سره د یو ارګنزم د هغې چې کوم جنریشن دی نو هغه پروپیګیټ کیږي، خورېږي د یو ځای نه بل ځای ته. بیا موږ سره دا ویجیټیټیو پروپیګیشن دی. نو په پلانټ کې چې کوم ایسي دي نو مین ایسي یو روټ دی، یو سټیم دی، یو لیف دی او بل فلاور دی. د فلاور ته دراصل ویل کیږي ریپروډکټیو پارټ او دا باقی پاتې درې حصې یعنی روټ، سټیم او لیف دې ته ویل کیږي ویجیټیټیو. او چې کوم موږ سره ریپروډکشن کیږي د روټ نه، د سټیم نه یا د لیف نه نو هغې ته بیا ویل کیږي ویجیټیټیو پروپیګیشن. یعنی موږ سره فرض کو سیکرم اپیسینرم دی غني دي نو د هغې موږ تنه کټ کو او وی کرو نو د هغې د تنې نه نور غني کیږي نو دا موږ کوم یو پروپیګیشن دی ویجیټیټیو. دا شانتې د ګلاب نه چې کوم دی موږ یو سرانګه راکټ کو د بوټي نه او هغه بل ځای وکړو نو هغه ځان ته بیا یو بوټي شي نو دا ویجیټیټیو ریپروډکشن دی. د انګور نه خلک سرانګه راکټ کړي بل ځای وکړي نو هغه ځان ته یو انګور شي نو دا موږ سره ویجیټیټیو ریپروډکشن دی. نو ویجیټیټیو ریپروډکشن په ډیفرنٹ پلانټس کې په ډیفرنٹ پارټس نه کیږي. په سب پلانټ کې چې کوم دی د لیف نه کیږي، په سب پلانټ کې د سټیم نه کیږي او په سب پلانټ کې د روټ نه کیږي. نو دا درې حصې یعنی لیف، سټیم او روټ د دې نه چې کوم موږ سره د پلانټ تعداد سیوا کیږي دا ویجیټیټیو ریپروډکشن وایي.
په ویجیټیټیو ریپروډکشن کې لومبی چې کوم دی نو د لیوس په ذریعه سره پروپیګیشن کېدل. دا یو پلانټ دی، د هغې نوم دی برایوپایلم. د هغې لیوس کې چې کوم دی نو د لیف په مارجن کې په اخره دا چې کوم پارټ د لیف دی د لیف مارجن وایي، نو په دې باندې بډز موجود دي. او چې کله دا پاڼه دا د بوټي نه پریوځي او دا ځمکې ته لاړ شي خاورو ته، نو له دې دا هر بډ چې کوم دی ځان ته شوټ جوړ کړي، یعنې ځان ته سټیم جوړ کړي، او له دې لیف نه چې کوم دی نو مینی پلانټس پکې ډیولپ شي، او هر یو ځان ته سټیم جوړ کړي او هر یو ځان ته روټ جوړ کړي. نو دې ته ویل کېږي از نون ایز ویجیټیټیو پروپیګیشن تھرو لیف. د لیف په ذریعه سره د پلانټ تعداد سیوا کېدل.